لالي مولیان طالبان ته څه پیغام دی؟ لالي او علماو ته زما ټولو ته دا پیغام دی چې زه د امریکې او د برطانیې د ایټم بم نه دومره نه یریږم لکه څومره چې د یو مولا د خولې نه د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف واورم او په دې څومره ویریږم او په دې څومره خفه شم او په دې مې څومره طبیعت خراب شي. نو لالي زه علماو او طالبانو ته دا سوال کوم چې دوی د مولانا فضل الرحمن صاحب په قدم کې قدم نشي میلاوولی ورسره نشي تللی نو لالي شاته دي پاتې شي خو د هغه خلاف دې څه نه وي ځکه کوم ځای کې چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست روان دی او د هغه سیاسي معلومات روان دي لالي هغه ځای ته زموږ عقل نه رسي ځکه لالي مولانا فضل الرحمن چې نن کوم سیاست کوي نو هغه سره 3 ځله دوکه شوې ده په تحریک ازادۍ کې هغه سره دوکه شوې ده په جهاد افغانستان کې هغه سره دوکه شوې ده د مضاربت دوکه لالي تمام علماو سره شوې ده چې اوس د دین وروسته بیا هم علما د مولانا فضل الرحمن صاحب په ذات باندې شک کوي لالي نو دا د امریکې او د برطانیې د ایټم بم نه خلاف زه د هغو نه دومره نه یریږم لالي لکه دې نه چې یریږم. خبره کوي چې قاري صاحب ډېره زیاته عاجزي دی عاجزۍ نه ستا څه مطلب دی؟ لالي عاجزي چې دا د انسان یو هغه عظیمه خزانه ده چې دا د الله د ذات په خزانو کې نشتی نو چې دا عظیمه خزانه لالي الله پاک دې انسان ته سپارله نو لالي انسان د دغه خزانې نه ولې استفاده نه کوي لکه څنګه چې قاري صاحب روان دی او لالي د دغه خزانې دی استفادې نه مستفید شي او لالي د قاري صاحب عاجزي به درته زه دا ووایم لالي چې د قاري صاحب د عاجزۍ دا حال دی که د بډګرام دا ټول خلک راجمع کړي او د قاري صاحب عاجزي پې تقسیم کړي نو لالي د قاري صاحب عاجزي به زیاته وخیږي او دا خلک په کم وخیږي او لالي او قاري صاحب کې لالي داسې کومه یوه خوبي نشتی چې د هغې په وجه موږ هغه له ووټ ورنکړو قاري صاحب کې هره خوبي شته لالي هغه دینداره دی هغه امانتداره دی هغه امینداره دی هغه صادق دی هغه مخلص دی لالي کومه یو داسې یو خوبي ده یا قاري صاحب د فرایضو مخالف دی یا د مستحباتو مخالف دی یا د سنتو مخالف دی داسې یو الزام خو دې پې څوک راواړئ او موږ ته یې دې وښیي چې موږ یې ومنو که نشتې لالي په قاري صاحب کې یو عیب نو لالي بیا دې څوک ځان له هسې کډي نه کیني او پړی دې نه جوړئ په پټو سترګو دې لالي ووټ ورکړي قاري صاحب له قاري صاحب له نه لالي جمعیت له دا ووټ چې موږ ورکوو دا موږ جمعیت له ورکوو دا موږ قاري صاحب له نه ورکوو لالي قاري صاحب خو د جمعیت یو ډاکي دی او د قاري صاحب په ذریعه به دا ووټ زمونږ جمعیت ته رسي اوس جمعیت څه شی دی لالي نو جمعیت په دې خاوره کې هغه پارټي د لالي چې نه د پاکستان جوړو نه د هندوستان جوړو په دې خاوره باندې د انګریز حکومت او د انګریز د دې ځای نه د ځغلولو لپاره اول جمعیت قدم اوچت کړلی او په دې کې لالي سیک هندو مسلمان د درې واړو قومونو رهنمایي کړله او د درې واړو قومونو په رهنمایۍ کې د دلته نه انګریز غلول دي بس ته بیا پاکستان او هندوستان چې جوړ شو لالي ستا پیپل ستا مسلم لیګ ستا دا ټولې پالټۍ جوړې شوې دا ټولې پالټۍ ووټ کتاب له ورکړل دي لالي ووټ چې چا پله دې پله ورکړه لالي خپل ووټ په ځای کړي او لالي جمعیت کې داسې یو ځای موږ له اوسه پورې نه دی لیدلی چې موږ جمعیت نه ووټ منې کړو بلکې جمعیت زموږ د ووټ حقدار دی او مستحق دی لالي چې دا ووټ موږ جمعیت له ورکړو. انشاءالله